اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة الكهف شروع ده. ذو القرنین علیہ السلام واقعہ شروع ده. ذو القرنین علیہ السلام مشرق و مغرب تلاړو اس طرف د شمال تروانیږي. رب کریم فرمای ثم بأتبع سببا من اخذ طریقا ونی ولد ذو القرنین علیہ السلام لارا حتی تر دې چې دا په وخت کې بلغ ورسېدو دا ذو القرنین علیہ السلام بین السدین من د دو غرونو ته چې د ارمانیا او د آذربایجان غرونو وجدا مندکړه د من دونهما په خوا د دې غرونو کې یعنی مخکې قوما یو قوم مندک لا یکادونا چې قریب نه دا قوم یفقهون چې پوښي قولا په خبره باندې ساجب زبان او ناشنا زبان اړو په خبره نه پوهیدا هغه کلیوالو چې یاجوج او ماجوج سره نږدې وو قالو نو ویل دغه کلیوالو په واسطه د ترجمان ذو القرنین علیہ السلام تو یا ذو القرنین اے ذو القرنین علیہ السلام ان یاجوج یقینا یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج چې دي مفسدون فساد کوونکي دي فی الارض پزمکه کې فهل نجعل یا اجازت دی چې نجعل وګرځوم لك تعالی را خرجا من اجرا ستنخا على ان تجعل پدی باندې چې تجعل وګرځیت بیننا پمن زمون او بینهم پمن زدی یاجوج او ماجوج کې سدن سدیوال وګرځی راته قال نو ذو القرنین علیہ السلام ما هغه س مکنی چې طاقت را کړي مال را ملکیت را کړي مال را مال را کړي مال را الله فی پدې کې ربي رب زما خیر ډیر غوړه ده دا غسنه چې تاسو ماته تنخوا را کوي د تنخوا پیشکشي راته کو دا غین هغه ماته غوړه دي چې الله ماته سره کړی دي تاسو مال ته زما هیڅ حاجت نشته خو البته شرط داده فاعینونی پس تاسو امدادو کئی ما سرا بقوت پا قوت سنا دا اسپنو جوڑولو آلات را تروڑیا او سنفری را تهم را کیا اجعل چه زو گرزم بینکم پمینز تاسو و بینهم او پمینز دا یاجوج و ماجوج کی رد من منا صدن یو دیوالو گرزوما آتونی مانا اعطونی روڑی مال را زبر الحدیدت ستختی دا اسپنی حتی تردی چی دا پاگو کساوا چی برابر کدی دیوال لرا بین الصدفین پمین دا دو غرونو کی دا غرونو سرونو قالا نوول ذو القرنین علیہ السلام انفخو پوکی پدی کی یعنی اور پی بلکی بیا پوکی ورکی پدی اور کی حتی تر دی چې دا په وخت کې جعله چې وګرځېږي دا د اوسپنې غره نارن اوره نو دا اوسپنې دا غر ټول اور سور شو قال بیا ویل ذو القرنین علیہ السلام آتونی مانا آتونی روړی مالا تانبه افرغ چې واړوم علیه په دې باندې قطرا مانا نحاسن تانبه مذابن ویلي کړی شی تانبه ویلي کړی شی پې واړوله دا سوري ورته بند کړه فما استطاعوا پس طاقت نه لري نور دا یاجوج و ماجوج ان یظهروا منا ان یصعدوا ظاهر شي یعنی ان یصعدوا دا چې را اوخیږي فوق السد پاس د دې غر نور طاقت نه لري وما استطاعوا نه طاقت لري دي له دي دیوال دا یاجوج و ماجوج طاقت نه لري نقبا منس خرقا د سوري کولو قال نویل ذو القرنین علیہ السلام هذا دا دیوال چې دا اوس چې ما جوړ کو رحمت مانا نعمت یو نعمت دی من ربی د جانب د رب زمانا فاذا جاء پس کله چې راشي وعد ربی وعده د رب زما یعنی وقت خروجهما وقت دراوتلو د یاجوج و ماجوج جعله نو بغرزي دا دیوالا او بگرزی دی دیوال لرا رب کریم دکن زر زرا وکانا دا وعد ربی وعد دا رب زمارا پراوتلو دا یاجوج و ماجوج کی حقا حق دا وترکنا پری خود المونگ دی یا ولگو دا اس چی دیوال جوڑ کو اسم پری خود بعضهم بازی دا دینا یوم ایزن پا دا غرز کی یموجو چی چپی بوهی یو بل باندې د وجه د زیادت نه دوبو په شان دي فی بعضن په بعضو نورو باندې یو بل باندې غورځېږي ډېر زیات دي یا د قیامت ورځې سره ولګوه وترکنا او پرېږدو به مونږ دې لره یاجوج و ماجوج لره بعضهم بعضې د دې نه چې دی وځي یوم ایدن په دغه ورځ باندې یعنې یوم خروجهم په وخت د وتلو د دې باندې پرېږدو به مونږ دې لره یموجو چې دی به چپې وهي چې وځي دي یو بل باندې به پرېوځي د اوبو به شان دی ډېر زیادت به وي هر څه به وخوري غوایان فصلونه د اوبه به ټول هر څه ختم کړي
فی بعض په بعض باندې به چپی وهي ثم يموت بیا به مړ کیږي دی ځکه خروج د یاجوج و ماجوج دی چې د علاماتو د قیامت د نزدېکت یو علامت دی ونفخ بیا به پوکړی شي فی الصور په شپېلۍ کې فجمعناهم پس جمع وکړو موږ دې لره ټول مخلوق لره جمعا په جمع کولو سره رب کریم فرمایي وعرضنا او پیش به کړو موږ جهنم یومئذ په دغه ورځ باندې د قیامت په ورځ للکافرین د پاره د کافرانو عرضه په پیش کولو باندې یعنی دخول نه مخکې د داخلېدو نه مخکې به یو ځل ورته د جهنم د کافرانو ته وښودلی شي او یا زره کړی به ورپورې وي هرې کړی باندې به او یا زره فرشتګان دا نښتې وي سم لمبې به وهي را روان به وي دا جهنم دې ته به وښولی شي دا جهنم کافرانو ته الذين دا کافرانه کسان دي كانت چو دي اعينهم سترګې د دې كانت چو اعينهم سترګې د دې په دنیا کې فی غطاء په پردو کې عن ذکر د ذکر زمانہ یعنی د توحید عقیدې نه په سترګو کې پردې راغلې وي وکانو ودي یادی په دغه زمانہ کې چې دا کافران دي لا یستطيعون طاقت نه لري دي سمعان د اوریدلو د قرآن بغض د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کولو طاقت نه لري چې واوري د قرآن کریم د وجه د حسد او بغض نه په دغه زمانہ کې هم داسې خلق شته چې غټ پوه عالم وي د قرآن ترجمه کوي هغه بل به طاقت نه لري د اوریدو د وجه د بغض او حسد نه زړه کې به کینه وي رب کریم فرمایا فحسب افظن یا ګمان کوي الذين کسان کفروا چې کفر کړی دی دا ګمان کوي چې دی بخلاص شي نه نشي خلاصولی هغه کافران یتخذو دا چې دی نیسي عبادي بندگان زما من دوني بغیر زمانه اولیاء شریکان چې عیسی علیه السلام به عیسیانو ویل وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان ویل چې عزير عليه السلام زوی د الله دی دا الله سره شریکول وقالت النصارى نصارى بویل چې عیسی ابن الله عیسی علیه السلام زوی د الله دی مسیح ابن الله دارنګ ملائکو کې یو ډله وه مشرکانو کې یو ډله وه مشرکانو کې چې ویل الملائکة بنات الله دا ملائک چې دي دا د الله لوریانې دي العیاذ بالله نو رب کریم فرمایي دغه کسان چې کدا سے کار وکړو نو الله سره شریکان وګرځول ان یقینا مونږ چې دوی ان یقینا مونږ اعتدنا تیار کړی مونږ جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا ملمستیا او منزل دا د کافرانو د پاره تیار شوی دی ملمستیا د دې د پاره د جهنم مخکې براشي چې جنت ملمستیا د مؤمنانو د پاره مخکې آیت کې راځي قلت ورتوا پیغمبر علیه السلام هل ننبئكم یا خبر در کوم تاسو ته بالاخسرین په زیات توانیانو باندې بیان د حماقت د کافرانو اعمالا د جهت د اعمالنا هغه څوک دي الذين اسوا کسان دي زیات توانیان ضل منا بطلا چې باطل شوی دي سعيهم من عملهم عملونه دي في الحياه الدنيا په ژوند دنیوي کې وهم دي چې يحسبون ګمان کوي انهم یقینا دي چې يحسنون خسته کوي دي صنع منا عملا د جهت د عملنا دي دا ګمان کوي چې مون خسته کار کوو نه د دې عملونه باطل شوی دي ابن عباس مراد تنه يهود او نصارا دي او علي سه مراد تنه خوارج دي اولئک دغه کسان اولئک الذين دا هغه کسان دي کفروا چې کفر کړي دي بیاات ربهم پایاتونو در خپل باندې ولقائه او ملاقات در رب باندې کفر کړي یعنی باس بعد الموت نه انکار کوي چې مرګ نه ژوند کېدل نشته رب کریم فرمای فحبطت بطلت باطل شوی دي فحبطت من بطلت باطل شوی دي اعمالهم عملون د دې باطل شوی دي سوزیدلی دي فلا نقيم پس هرگز بقائم نکوم لهم دیلرا یعنی اعمالو د دیلرا یوم القیامت پورز د قیامت سشه بقائم نکو وزن سوزن یعنی نافعا نفع ورکون کی اکثر علماء وی چې د دې اعمالو وزن بنوي یعنی لا ثواب لهم ثواب بنوي ذالک دا چې د دې اعمالو وزن بنوي ولی جزاهم جزاء د جهنم بما په سبب د دې کفرو چې کفر کړي واتخذوا او نیولیو آیاتونه زما ورسول او رسولان زما هوزون پټو کو باندې
مسخرو باندې مسخري به کوله ان الذين يقينا كسان بشارت دي امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی كانت لهم دلرا یا وبا كانت وبا لهم دلرا جنات الفردوس جنت فردوس چې اعلی درجه د جنت ته اعلی مقام دی په جنت کې دي د پاره بس شوی دا جنت الفردوس نزولا ملمستیا نو کافر د پاره ملمستیا جهنم او مؤمن د پاره جنت ملمستیا خالدین همیشه بوي دي فيها پر جنت الفردوس کې لا يبغون منا لا يطلبون نبل تويان هذا دي جنتنا حولا من تحويلا حولا تحويلا ګرځیدل الى غیرها بل طرف ته یعنی تنګیدل بنوي دي لره پر جنت کې اوس دا غي خبرې جواب راځي وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه درکړې شوی تاسو ته د علم نه مگر لګ بری تعالی علم بیانېږي قل ورته يا پیغمبر علیه السلام لو كان البحر كشريشد بحر مدادا سیاهی د قلم د پاره او د قلم لیکل شروع کی لکلمات ربي لعلم ربي د پاره د کلمات د علم د رب زما لیکل په شروع کی دا بحر او دا قلم او بحر سیوی لنفد البحر رب کریم فرمای خام خابا ختم شي د بحر قبل ان تنفد مخکې د دینه چې تمامېږي کلمات ربي یعنی کلمات د علم د رب زما دینه مخکې به دا بحر ختم شي خو کلمات د علم د رب ختم نشي ولو جئنا اگر که ترات لو کی بمثله اگر کرات لو کومونګه بمثله په مثل د دې باندې بمثل البحر الموجوده په مثل د بحر د موجودو باندې مددن معنی زیادتن یو زیاتی علی البحر بل بحر هم شي نو اذن لنفد دابم ختم شي خو کلمات د رب ختم نشي لکه تمام دنیا کې درې حصے چې دا بحر دی او یو حصہ اوچه ده کدا بحر سیاهی شي او د قلم د پاره دا قلم لیکل شروع کی د پاره د کلمات د علم د رب نو دا بحرونه به ختم شي خو کلمات د علم د رب ختم نشي لکه بل ذکر راغلی دي 7 ابحر ما نفدت کلمه ونی بوټي قلمونه شي او دا و بحرونه شي نو لیکل شروع کی دا کلمات د علم د باری تعالی نو دا بحرونه به ختم شي خو دا علم د باری تعالی به ختم نشي ولو جئنا اگر کراتلو کومنګ بمثله په مثل د بحر مددن من زیادتن زیاتی علی البحر په بحر باندې نو اذن لنفد اذن دا بم ختم شي خو کلمات د علم د باری تعالی به ختم نشي قلت ورته پیغمبر علیه السلام انما یقین خبر دادا انا زچم بشر یو بشر یم مثلکم په مثل تاسو باندې د مور او پلار نه پیدا یم خو فضیلت می داده یوحا چې وحی کولې شي لیا ماتا فرق راغه بشریت نه انکار کول کفر دی خدا موای چې زما په شانتی او زما په شانتی نو دا خو انکار په صورت کې به کافرانو ویل چې زمون په شانتی ته پیغمبر علیه السلام نو یوحا وحی کولې شي فضیلت داده الیا ما لرا انما یقین خبر داده الهکم اله استاسو چې اله واحد اله یو دی فمن پسرغ سکان چوی یرجو امید ساتی لقاء ربه د ملاقات د رخبلا یعنی رؤیت د باری تعالی امید ساتی او د الله نه یریږي نو فلیعمل پس باید دی چې دغه انسان عملو کې څوک چې دا امید ساتي چې زبا الله سره ملاقات وکم دیدار د رب وکم نو دی عملو کې عملا صالح عمل صالح نیک عمل خالص بدون الریا بغیر د ریانا ولا یشرکو ندی جوړوي به عبادت ندی شریکوي بعبادت ربه بعبادت در خپل کی احدا یو کس لرا هیڅ څوک دم الہ العالمین سره نشریک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زچ یریګم پتا سو کی زیات یریګم د شرک اصغر نه صحابه کرامو فرمایل وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا شرک اصغر څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو الریا دریا خل دا اعمال کې مونږ کې یا زکات نه خیرات صدقات ورکه خلکو د خودنې لپاره چې دا وګوره ما ته خلک سخی وای یا علم کې وای خلک ما ته عالم وای دي ته ریا ویل کی یا نفلونه کې د خلکو مخ کې چې خلک ما ته وای دا نیک عمل دی نو دا خودنې لپاره تا د خلکو د لپاره وکړو نو دي ته ریا ویل کی دا شرک اصغر دی